نن سبا خصوصا د پښتنو په دې سیمه کې یو خبره ډېر عام ده او خصوصا د مذهبي طبقې له طرفه چې د پښتنو په دې سیمه کې د علماو قدر کم شوی دی یا خلک د علماو عزت نه کوي یا خصوصا راتلونکي یا موجوده چې کوم نسل دی د پښتنو دې کې اکثریت د مذهبي طبقې نه بیزاره دی دا وی خندا کی پای پسې مذاق کوي تضحیک کوي دا وی بد رد وای او حتی چې د علماء په قتل هم اثر نه کوي وجه سکی دی شي وجوهات سکی دی شي کوشش کو چې په دې یو څو خبره وړاندې کو د ټول لړمبنه خبره همونتا پکار د چې د علم وی او خصوصا چې مذهبي طبقه د دې خبره نه خبر وي چې د دې واسطه د جنریشن زی سره ده د هغه نسل نو سره دی کوم چې انټرنیټ ته رسایي ده کوم چې د پریس الکترونیک او سوشل میډیا په ذریعه سره د ټولي دنیا نه خبر دی په ټولي دنیا کې د هر مذهب والے د فکر نه خبر دی د هر طبقه او د هر مسلک د فکر او د خبر او د کردار نه خبر دی نن هاغه نسل نو هاغه نوجوان طبقه فقط هاغه خبري چې کوم دته د منبر او د محراب نه کیږي په هغه اکتفا نه کوي بلکې هر هغه څه اوریدل او لیدل غواړي کوم چې دا غوي په ترجیحات کوي لہذا مذهبي طبقه تر دې خبره احساس کول پدکار دي چې د دې د خیال نوي چې دا قوم به هغه څه اوري څه چې ورته دی ویل غواړي یا دا نسل نوجوان به هغه سلیدل غواړي چې ورته دوی خودل غواړي او یا به هغه څه فکر او سوچ لري کم چې د فکر او سوچ دی ور کوي بلکې داسې نشي کېدی د وخت سره سره په سوچ او په فکر کې بدلون راوستل د وخت تقاضا او ضرورت دی او د ټول بیا اهمه خبره چې موږ په دې موضوع باندې بحث کوو پکار دادا چې مذهبي طبقه د قران مجید د سوره فاتر 2 نمبر آیات اولولي چې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير چې دا آیات کم از کم هر یو کس خپ باریک بینه سره او په دقیق نظر سره وګوري او د دې تفصیل وګوري چې الله تعالی په دې آیت کې سوي چې بیا په وراثت سره کوم خپل کتاب خپل هغه منتخب شوی بندیانو ته بعضی د دوی په خپل ځان ظلم کوي بیازي د میان روینه کار اخلي او بعضی تیزوالی کوي په نیکو کې په حکم د الله او د الله تعالی لوی فضل نو دا په مذهبي طبقه کې دا خبره ده چې بعضی په خپل ځان زیاتی کوي بعضی اعتدال نه کارلی او بعضی نیکی کې د یو بل مخکې کېدل کې کوشش کو چې په دې بحث وکړو لومبنه خبره خو موږ له پکار ده چې کله سړی مذهب ترازی او د مذهبي علم بردار جوړیږي او قران وی حدیث وی فقه وی سیرت وی مذهبي علم حاصلې دلته د علم د حاصلولو نه په مخ کې دا سوچ پکار دی چې دا مذهبي علم ولې کوي د مقصد غرض او غایت سره نو دا مذهبي علم د حصول غرض او غایت فقط اسلام منتدا هي چې سړی حلال حرام پیژني جائز ناجائز پیژني خپل فردیو پیژني په دنیا کې بجوان څنګه تیری او د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګڼي دا او د الله تعالی ځان یو مطیع من بردار بنده جوړ کی دا د دې مقصد دی او که سړی دا وایي چې نه دې په ذریعہ سره به ماته په دنیا کې عزت میلاویږي لازم شهرت په میلاویږي دولت په میلاویږي د سکون او د آرام ژوند په میلاویږي او د خلک به ما په خپل اوګو کې نه یو په خپل اوګو به میګرځي نو زما په خیال چې دا د دین د علم د حصول مقصد نه دی او فرمای دا حدیث کلیر کټ چې د کم سړی مقصد دی چې د دې په ذریعہ سره دنیا وګټي او د دې په ذریعہ سره شهرت او عزت او نام او ناموس ګټلو غواړي د الله رسول فرمای چې داسې سړی په ورځ د قیامت حشر د داسې چې سرنګ جرن دی فل تاویږي دغه رنګ د دې سړی کلمې به ډېری شوي او دې به د خپل کلمونه تاویږي دویمه خبره مونږ له دا پکار دی کوم چې مونږ ته قران هي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء
وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قرآن مجید مونږ ته دا خبره ښیي چې عزت هم الله ورکي او ذلت هم الله ورکي، بادشاهي هم الله ورکي او غلامي هم الله تعالی راولي. دا هر څه د الله په لاس کې دي. نو چې کله د قرآن کې دا خبره واضحه شوه نو بیا ما او تا په خوله دا کمزوري خبره څنګه راځي چې د مذهبي خلک طبقې عزت نشته او خلک د دې قدر نه کوي، بلکې الله چالو غواړي الله قدر ورکي قوم او انسان بچاله سي عزت ورکي او چاله بس ذلت ورکي. او دا کو دا ټول دنیا را یو ځای شي او چاله عزت ورکول او غواړي او چې الله نه ورکي نو نشي ورکړي کېدی. او کو دا ټول دنیا یو سړی بی عزت کول غواړي او الله تعالی نه بی عزت کوي نو څوک نشي بی عزت کولی. نو چې قرآن او د حدیث نه دا خبره واضحه ده نو بیا دا الفاظ په خوله راوستل چې د مذهبي طبقې عزت نشته دا خبره په انصاف باندې مبني نه ده. بل خبره عام طور دا کیږي د مذهبي طبقې له طرفه چې دا حدیث مبارکه ده چې العلماء ورثه الانبیاء، چې دا علما د انبیاء وارثان دي او دا د نبیانو د وراثت په وجه باندې د وارثینو په وجه باندې پکار ده چې قدر او عزت وشي. دا خبره دا حدیث مبارکه دی اول خدا په جندل پکار دی چې وراثت څه ته وایي. بهشکه د الله رسول فرمایي چې انبیا دینار او درهم نه پریدي بلکې هغوی علم پریدي، د الله دین پریدي او دا به مخکې امت ته همدغه د الله د رسول د امت دا علما رسي. د موږ له ځان پوهه کول په دې خبره پکار دی لاول چې دا دین جوړ دی د دوه شیانو ته چې یو ته ایمان وي او بل ته عمل صالح وي. کله چې سړی کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله نو دې په دین کې داخل شو او بیا به نیک عمل کوي، عمل صالح به کوي، پس د هغې نه به دې جنت ته ځي او دې به د جنت حقدار جوړېږي. او هغه عمل صالح بیا د دریو شیانو نه جوړ دی چې یو ته اخلاقیات وای، بل ته عبادات وای او دریم ته معاملات وای. اخلاقیات چې د سر نه واله د خپل پر د انسان به څنګه وي او څنګه ژوند به تیری او د عذاب څنګه استعمالي. عبادات دي ته وي چې د انسان به د خپل رب سره تعلق څنګه وي او څنګه به تا تعلق ساتي او د خپل رب بندگی او پوجا پاټ څنګه کوي. او دریم دا سیز چې د انسان به د الله د مخلوق سره تعلق څنګه وي، معاملات په څنګه د نور انسانانو سره به لین دین څنګه وي. د دې دریو شیانو نه ته عمل صالح وای، دین جوړ شوی دی بیا دې ته عمل صالح وای. او د چا چې د عمل ټیک وي او تقوادار وي دا د الله په نیز باندې برتر او اعلی مقام والا دی. دغه وجه دا چې موږ صحابو زندگی وګورو د الله د رسولو چې کوم صحابو نو دا ټول مفسرین محدثین فقها نه وو بلکې دا باعمل او با کردار او په دې وجه الله تعالی دوی ته ډېر لوی مقام ورکړ. موږ چې دا خبرې نورې هم اسانې کو د انبیاء وارثین کوم ته موږ مذهبي طبقه ځان ته وایو نو پکار دی چې لاول موږ وګورو چې انبیاء ژوند څنګه و، کوم چې ما په عمل صالح کې ذکر کو چې د دې خلکو اخلاق، د دې خلکو عبادات او د دغه طبقه معاملات څنګه. په آسان الفاظ کې به موږ دا وایو چې څنګه قرآن کې الله فرمایي ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، د الله پر رسول کې بهترین نمونه ده. نو صرف هغه علم نه دی بلکې د الله د رسول ټول ژوند چې کله مونږ خپل کو نو پس هغې نه مونږ به مذهبي طبقه به ځان ته وارثین د انبیا وایو. په اسانو الفاظو کې به مونږ دا ووایو چې د انبیا طبقې ته مونږ وګورو نو مونږ به دې کې 15 شیان زده کوو. نمبر 1 مذهب باندې د دې خلکو عمل څنګه و، دویم د دې خلکو اخلاق څنګه و، دریم د دغه انبیا معاشرت څنګه و، څلورم د دغه انبیا معیشت څنګه و او پنځم د دغه انبیا او سیاست څنګه و. دغه 15 خبرې چې موږ کله خپل کو نه دې ته مکمل ضابطه حیات وایي. پس تا هغې نه بیا موږ دا ویلی شو چې موږ د انبیا او صحیح وارثان. مثلا څنګه نمبر 1 خبره خدا ده چې مذهب حواله سره مذهب دا د انبیا او ذریعہ معاش نه و. د دې په ذریعہ سره انبیا او دولت نه ګټلو، دنیا نه ګټله او د دې مقصد دانو چې موږ په دې باندې عزت او په دنیا بادشاہي وکړو، بلکې د مذهب مطلب دا د هغوی مقصد حیات چې دا انسان د الله سره د دوی تعلق جوړ کو او صحیح مطیع او فرمانبردار انسان جوړ شو، فقط د الله تعالی پوجا پاٹ شروع کی.
کچری وس مونږ د انبیاو دغه مقصد پریدو او دغه دنیا دغه مذهبي علم په ذریعه سره مونږ د دنیا اغراض او مقاصد اخلو، شهرت الو، عزت الو، پیسې ګټو او دنیا په ګټل غواړو، نو زما په خیال دا دغه منصب سره زیاتې دي او دغه منصب حق نه ادا کول. لومبني صفت د انبیاو چې 1,40,000 کم بیش انبیاو تاریخ تاسو وګورئ، نو د یو نبی هم مذهب ذریعہ معاش نه بلکې د مقصد حیاتو د دنیا د ګټلو ذریعہ نه و، بلکې دا د هغه د ژوند مقصد چې د الله صحیح دین داخه مخلوق ته ورسي. دوی موږ وګورو د انبیاء اخلاق څنګه چې قران کې الله فرمایي وانک لعلى خلق عظیم، بشک چې د الله نبی ته ډیر لوی اخلاق والا خاوند دي. دویمه خبره موږ دا وګورو چې د انبیاء اخلاق څنګه موږ به السی وارثین جوړیږو مذهبي طبقات چې کله موږ د انبیاء اخلاق خپلو. لومبنه خبره د هر نبی وا الصادق اور امین، رښتیا ویونکی او امانتدار. اته چې الله تعالی کم دین ورکړو، کم پیغام خپل ورکړو، نو منعن هغه پیغام الله مخلوق ته هغه رسو، په هغه کې هغه کم بیشي ځان نه کول. زمون په شانت نه و چې کم سړی زمون د فکر سره ملګری وي، زمون د مکتبي فکر سره وي، زمون د فرقې سره، زمون د پارټي سره، زمون د گروه د جماعت سره، داغه هر خبره ټیک ده او کو غلطه خبرې نو هغه دغه تفردات وي. او کوم سړی چې زمونږ د پارټۍ نه وي، کوم سړی چې زمونږ د فرقې او د مسلک او د جماعت او د مدرسې نه وي، خو هغه د الله تعالی ډېر ولی الله او بزرګ ولی نه وي، خو مونږ چېرته حق ادا نه کړو چې د هغه ښه ووایو. نو د نبي لومبنی کار دا و چې هغه به رښتیا وی، او کوم پیغام چې ورته الله تعالی ورکو هغه به منعن رسو، په هغې کې به خیانت نه کو. لہذا د اخلاقو په چپټر کې د مذهبي طبقې لومبني ذمواري دا ده چې دی خپل قوم ته صحیح د الله دین وښایي، رښتیا وښایي، دې ته نه ګوري چې کومه خبره د پارټۍ د مسلک د جماعت او د ګروه ده هغه به ښایي، نورې به خرابې وي. دغه ظلم دی، دا د اخلاقو پاسداري نه ده. دویم، کله چې تو حق خبره کې او د الله صحیح دین خلکو ته رسې، نو بیا بستا مخالفت شروع کیږي. کله چې په دې کې ملاوت نه کوي، ملاوت په خپلو خبرو کې او د خلکو د مزاج او د هغوی د خوشحاله مطابق خبرې نه کوي، بلکې صحیح دین وی، بیا بستاسو مشکلات پیدا کیږي. خپل به مخالف کیږي، پردي خو به مخالف وي، بیا به تا ته تکالیف رسي، پتا پسې به بدې ردې ویلې کیږي، پتا پسې به سپور استغې ویلې کیږي. نو دویم صفت بیا د انبیاء تاریخ مونږ ته دا ښیي چې ته به صبر کې او برداشت وکړې. د خلکو دا خبرې به اورې، د خلکو دا بدې ردې به الې، دا به زړه ته نه غورځوې چې یاره دا خلک زما عزت ولې نه کوي، ما بدې ردې ما پسې ولي، دا به نه کوي، بلکې د نبیانو پسې خلکو ویلي دي، بدې ردې ویلي دي، په نبي علیه السلام پسې به هم وي او په ټولو انبیاو پسې به وي. نو دویم صفت دی صبر او برداشت، د خلکو دا خبرې به برداشت کې. کله چې مخالفت شروع شي، نو ته بیا په دې خبره پوه شه چې ستا په دې خبرو کې وزن شته. دویمه خبره دا ده چې صرف برداشت نه دی، د خلکو دا بدې ردې وړل یوازې لوی کمال نه دی، بلکې دریم صفت بیا دا دی چې خلک معاف کول هم. د خپل مخالفین کوم چې پتا پسې بدې ردې وایي، نو په جواب کې ته سپکوالی د هغوی مه کوه، هغوی توهین مه کوه، هغوی ته سپک مه ګوره، هغوی ته ذلیله مه ګوره، بلکې معاف کوئ. د الله رسول وینا به دا وه چې دا خلک نه پوهېږي، او چې کله پوه شي بیا به غلطې خبرې نه کوي. نو دریم صفت دا دی چې دا خلک معاف کړه، دا خپل مخالفین دې معاف کړه، هغوی ته سپک مه ګوره. او دریمه څلورمه خبره دا ده چې کله د غزوه، کله چې د پیغمبر علیه السلام د ثقیف نه راواپس شو، ملائکه ورته وی چې د الله رسول حکم راکا، او فرمایي چې ثقیف ول تباہ او برباد کو. د الله رسول ورته فرمایي چې نه، زه دې خلکو د اولاد نه امید نه یم، دا دوی اولاد به د دین خادمان وي. نو هغه موږ ته دا ښیي چې رحمت او شفقت به څومره چې هم ستا نه لوی دشمن او مخالف او ګستاخ وي، نو د مذهبي طبقې اخلاق دا پکار دي چې د هغوی د بچو دپاره، د هغوی د اهل عیال دپاره، د هغوی د رشته دارو دپاره، او ایون د هغوی دپاره د خیر دعاګانې کوي.
او ښه الفاظ استعمالي. پیغمبر علیه السلام به د ابو جهل غوندې سړي دروازې ته په باران کې او په شپې او د ورځې هر ټیم ورتلو. نو هغه مونږ ته دا ښیي، د دې نه مونږ ته دا ثابتېږي چې ستا غټ نه غټ دشمن ولې نه وي، د هغه دپاره به ته په زړه کې نرموالی لرې، احترام به لرې او مینه محبت به لرې او د هغه دپاره به دعاګانې کوې. او غټ صفت د انبیاو دا چې عجزي او انکساري. دا به نه وی چې زما په شان کې توهین وشو، دا یو ډېر لوی بدبخته خلک دی چې زما غوندې د لوی هستې په شان کې ګستاهي وشوه، نه بلکې هر ټیم به ځان کمزورې ګڼې، محتاجه به ګڼې او ځان به د دې نه بالا دسته کې چې څوک په زما باره کې خبره نه کوي، بلکې د ښو خلکو، د غټو خلکو، د عظیمو خلکو باره کې خلک لازم خبرې کوي. نو غټه خبره، غټ صفت دا دی چې نبی همیشه ځان د خلکو نه، نبی همیشه عجزي او انکساري خوښه کړی دی او دا د هغې صفت دی. غرور او تکبر دا د شیطان صفت، غرور او تکبر دا شیطان کړی دی او دا د انسان سره نه ښایي چې دی غرور او تکبر وکړي. دا د الله تعالی فرمایي چې دا زما صادر دی او کوم سړی چې ما سره ځان په دې کې شریکول غواړي د هغه بدترین خشر جوړ. بیا چې مونږ راشو د اخلاق، د مذهب او د اخلاقو نه پس بیا د انبیاو معاشرتي زندګۍ ته وګورئ. نو د ټولو انبیاو زندګي لومبني خانداني تاسو وګورئ چې هغه د خپل خاندان دپاره، د خپلو رشته دارو دپاره د الله یو لوی رحمت ثابت شوی دی. نو مذهبي طبقې له دا پکار دي چې لومبنې دی د خپل خاندان، د خپل کور او د خپل رشته دارو دپاره د الله یو لوی رحمت ثابت شي. بېشکه چې دا مخلوق د الله نه هم نه خوشحالېږي، نو د یو انسان نه به څوک خوشحاله شي، خو دی به خپل کوشش کوي چې دی خیر ورسي د خاندان او د کور نه، د ده نه د خاندان او د کور ته خیر ورسي، شر ته ونه رسي. او بله غټه خبره دا کوي چې نبي به په خپل څومره چارپیرچلي او څومره معاشره او څومره برادرۍ کې وخت تېرېدي به د غریب او د مسکین خیال ساتي. داسې به نه کوي چې ټوله دنیا او ټوله محله او ټول کلي به د ده نه تاویږي، ټول چم به د ده نه تاویږي، د ده او د ده د خاندان به خیال ساتي، د ده او د عیال او د بچو به خیال ساتي، هغه به په خېټه پټ ماړه ساتي، پتن به پټ ساتي، په سر به سوري جوړوي، جیب به ډک ساتي. نه، د نبي کار دا دی چې ده به همیشه د غریب، د مسکین، د بیوا، د لاچار، د کمزورو، د بېبسو، د محرومو، د غریبانانو خلکو مدد به کوو. شپه ورځ به د هغوی په تعاون کې ګرځېدو. نو څو پورې چې په مذهبي طبقه کې دا صفت نه راغلی چې دی د غریب او د بېوس او د بېکسه مدد نشي کولی، دا د وارث نشي جوړېدی. بله غټه خبره دا ده چې نبي همیشه د جوړ خبره کړې ده، د اجتماعي رورولۍ یووالي خبرې کړې ده، د معاشرې د اصلاح خبرې کړې ده. داسې نه ده چې د محلې په سر باندې مسجد جوړ شوی، د کلي په سر مسجد جوړ شوی، د علاقې هغې د مسجد په بنیاد په کلي کې تفریق راوستل چېرته نه دي کړي، بلکې همیشه د نبي کارو جوړ راوستل، خلک رایوځای کول او خلکو کې تفریق ختمول، خلکو کې جداوالی ختمول، بلکې هغه یو جوړول، دا همیشه د نبي معاشرتي ذمہداري جوړه شوې ده. همیشه نبی داسې کړي دي چې عدل او انصاف یې کړی دی، ظالم ته ظالم ویلې، د مظلوم ته مظلوم ویلې، د ظالم خلاف د مظلوم مدد کړي، همیشه د ظالم خلاف ودرېدلی دی. د چا جیب ته نه دي کتلي، طاقتور او مالدار ته نه دي کتلي، مخورس ته نه دي کتلي، بلکې همیشه د حق او د انصاف ملګرتیا کړې ده. نو هغې پورې به مذهبي طبقه صحیح اله به د انبیاو صحیح وارث جوړېږي چې دی په معاشره کې خپل دغه کردار ادا کړي. ظالم ته ظالم ووایي، جابر ته جابر ووایي، کمزوري او مظلوم ته کمزوري او مظلوم ووایي، همیشه د ظالم خلاف د مظلوم په صف کې ولاړ وي. کله چې دا کردار پیدا شي د مذهبي طبقې، نو اله به دی وده مومي او دی به عزت مومي. د نبي غټ صفت په معاشره کې دا چې همیشه د خپل قوم، د خپل امت سره په هره معامله کې صلاح کړې ده او د ورورولۍ خیال یې ساتلی. ځان ته عقل کل نه دی ویلی چې بس زما خبره به منئ، بلکې کوم چې دنیاوي مسایل دي باقاعده د خپل قوم سره مشوره کړې ده او امرهم شورا بینهم، دا وی کار همیشه په مشوره کې.
نو چې کله د مذهبي طبقې کار په معاشره کې د مشاورت شروع شي، د معاشرې د هرې مسلې باره کې د خپل قوم او د مقتدیانو سره مشورې شروع کی او د هغې د حل دپاره سعی کوشش شروع کی، نو د اخلاقو په میدان کې بیا د معاشرتي میدان کې اله به د وده مومي او مضبوطیږي. د ټول نه غټه کومه خبره چې ده او هغه له خصوصي طور مذهبي طبقې له په هغې سوچ پکار دی، هغه د معاشي زندگی د ټولو انبیاء او تاریخ دا وګورئ او قرآن دا ولولئ او د الله رسول احادیث دا ولولئ. طلب الکسب الحلال فریضة بعد الفریضه، چې د فرض مز نه پس حلال رزق ګټل دا فرض دی. د ټولو انبیاء او تاریخ چې تاسو وګورئ، ټولو انبیاء د الله د عبادت نه پس حلال رزق ګټل دا د ژوند لازمه حصه وه. ځکه چې په ګاډي کې غلط پټرول او تیل دی واچو نو ګاډي انجن مخکې نه ځي. خېټې ته چې حرام او پلیته نوړی دی واچوله، دغه وجود نه د خیر تمه کول، دغه ایمان نه د خیر تمه کول دا ناممکنه خبره ده. د ټولو انبیاو د ژوند نه دا خبره ثابته ده چې هغوی د حلال رزق د حلال نوړی کوشش کړې ده. د حرامخور سړي د کور نوړی نه ده خوړلې، د فاسق فاجر د کور نوړی نه ده خوړلې. حتی چې دا لیکي چې د بیا اودسه سړي د لاسو زوړی چې د هم وخوړه دا هم په روحانیت کې اثر غورځي. نن ما ورته دا نه ګورو چې دا نوړی د سودخور د کور ده، د حرامي د فاسق د فاجر د کور ده، د وظیفه د چا د کور ده، خو خپې پر لت ورته وایو هغه خورو. دا د انبیاء وارث دا شیوا نشي کېدی، صفت نشي کېدی. اول به دا ګوري چې دا نوړی د چا د کور ده او د چا ګټلې شوې ده، پس د هغې نه به خوري. حلال رزق دا لومړنی صفت دی د انبیاء. بیا چې موږ د 1,40,000 کم بیش انبیاء وګورو، په دې کې یو نبی داسې نشي ثابتولی چې هغه د قوم نه پیسې اخیستي، قوم ته لاس نیولي او د هغوی پیسو باندې د خپل ژوند گذر بسر کړي. هر نبی الکاسب حبیب الله، محنت به کو، مشقت به کو. داود علیه السلام صفت چې الله ذکر کوي په قرآن کې هم دغه ذکر کوي چې هغه به زرې جوړولې، خپل لاس او محنت او مزدوري به خوړله. د پیغمبر علیه السلام ژوند وګورئ، په هفتو هفتو په ورځو ورځو شواروزونو باندې به کور کې اور بل نش، لوږې به وي، تندې به وي، په اوبو په کجورو به ګزاره کېدله، خو چېرته یې چاته لاس نه دي نیولی. چېرته صحابو ګینې لوی لوی صحابه، مالدار صحابه وو. د الله رسول چېرته چا نه وظیفه او روټۍ نه ده وختې. دا بدقسمتي ده زموږه. بېشکه بعضې خلک کمزوري دي، په مذهبي طبقه کې ضرورتمند دي، هغه دغه تنها تناسوي د عوامو د قوم نه، دغه ځان له یو عذر دی، بېشکه یو عذر دی، قابل قبول دی. خو ډېر داسې خلک به وینې چې لوی لوی تنخواګانې لري، لوی لوی جایدادمند وي، لوی لوی کاروبارونه وي، هغه بیا هم د خلکو پیسو ته لاس نیسي. کو ماشوم له په غوږ کې اذان کې پیسې لري، کو هغه ته تور ټکي خیس پیسې لري، کو هغه ته نکاح تړي پیسې لري، کو قبر ته ورخخی نیک پیسې لري. نو مذهبي طبقه د انبیاء دا سنت چې خپل لاس باندې ګټه او هغه خورا چاته لاس منیسا، سو پورې چې دا صفت په ممکنی راغلی، مشکله ده که دا قوم مونږ قبول کړي. نبیانو کار دا و چې تجارت، ټولو نبیانو په دیانتدارۍ سره په ډېر دیانتدارۍ او امانتدارۍ سره کاروبار کړی، تجارت یې کړی. بهترین ذریعه معاش ته د انبیاو پیشه ده، بهتره ده چې دا موږ خپله کړو. دویم، په دې دنیا مړه نشته. قناعت چې په چا کې وي هغه به خوږ ښکلي ژوند تېري، او د چا په ژوند کې چې سادګي وي هغه به ښکلي ژوند تېري. نو د ټولو انبیاو ژوند چې موږ وګورو نو هغه د قناعت نه ډک، په خپل حال شکر ایستل پکار دي. د سادګۍ نه ډک، د چا بنګلو ته، د چا گاډو ته، د چا محلونو ته، د چا پام هاوس ته، د چا ټاټ باټ ته کتل نه دي پکار، بلکې په خپل قسمت باندې د الله په ورکړه باندې شکر ویستل پکار دي او په هغې باندې قناعت اختیارول پکار دي. بل چې موږ وګورو د قرآن دا صفت دی چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به د خپل ځان باندې بل ته ترجیح ورکوي. د مؤمن صفت دا دی، بلکې سخي د الله دوست دی، بخیل د الله دشمن دی. که یو سړی د دنیا ډېر لوی نیکوکار دی خو چې دی بخیل دی، د الله دوست نشي کېدی. نو بله غټه خبره د انبیاو په ژوند نه دا خبره ثابتېږي چې همیشه د غریب، د مسکین، د فقیر، د لاچار، د بېوسه
مدد کړي، تعاون کړي، نصرت کړي، خپل ځان نیمګړی پرېښودی د هغوی تعاون کړي. نن بدقسمتي زمونږ دا ده چې چېرته به تاسو د مذهبي طبقې نه ډېر لا ماشاءالله ډېر کم وي داسې چې تا ته وایي زکات ماله مه راکوه، خیرات مه راکوه، سرسایه مه راکوه، اسقاط مه راکوه، په نکاح د پیسې مه راکوه. دا چې ستا په دې کور خواته کم یتیم دی، کم کونډه ده، کم غریب دی، کم بېوسه دی، کم لاچاره دی، هغه زمانه زیات محتاج دی، هغه لی ورکړه. داسې خلک به ډېر کم میلو شي تا ته. نو دا د انبیاو چې کوم وارثین دي د هغوی صفت دا دی چې دوی به سخاوت کوي، بل له به په ځان ترجیح ورکوي، ایثار نه به کار لري. په معاشره کې به د غریبو او د بیوه د یتیم د غریبانانو خیال ساتي. او بل چې موږ وګورو په معاشره کې نه به خپله غلط معیشت اپناوئ چې په سود باندې مبني وي، په ظهیره اندوزي باندې مبني وي، په استحصال باندې مبني وي، هغه معیشت هغه تجارت په نه خپلوي او د دغې خلاف جهاد به هم په معاشره کې کوي، دغې ته به بد وایي او کوشش به دا کوي چې دا به امت په د دې نه منې کوي. نو دغه معاشي چې کله د انبیاو دا صفات مونږ خپل کو مذهبي طبقه، پس د هغې نه به مونږ هغه مقام ته رسو د کوم چې وعدې شوي دي. بیا د ټول نه یو لویه خبره ده سیاسي زندگی. سیاست ویلی شي انتظام چلولو ته. دغه مذهبي طبقه چې په جماعت کې ناست دي نو هغه خپل محله یا خپل کلی یا خپل علاقه به څنګه چلی، دا ټول د امام صاحب ته راجمع کیږي. کو چېرې دله الله تعالی په حکومت کې حصه ورکړي، حکومت به څنګه چلی، دا ټول د انبیاو د ژوند نه ثابتېږي او انبیاو خپل امت چلولی دی، نه انتظام یې چلولی دی. نو د هغې کې چې موږ وګورو د انبیاو دغه سیاسي زندګۍ کې نمبر 1 خبره خدا و چې د هغوی ټوله زندګي په مشاورت باندې مبني وه. په هر څیز معامله کې به مشاورت کو، یو بل سره به مشوره کوله، یو خاص فرد یا یو خاص خاندان عقل کل نو چې ټول امت په د هغو نه تابېدو، بلکې باقاعده سیاسي زندګي به په مشاورت سره تېرېدو. داسې نه چې ټول امت به د یو خاندان د هغه د نسل د خدمت دپاره و او هغه نه به تابېدو. دویم دا دی چې کومه ذمواري به هغوی ته میلاو شوه نو هغه به په امانت او دیانت سره ادا کوله او ځان به جوابده ګڼلو چې د دې به الله موږ نه تپوس کوي، هغه به یو امانت مقدس امانت به ګڼو. دا نه چې هغه به فقط د هغه د عیاشۍ د هغه د زندګۍ د بدلېدو ذریعه وه، بلکې چې کومه عهده به د حکومت د طرفه یا کومه ذمواري د قوم د طرفه دته میلاو شوه نو دغه به یو مقدس امانت ګڼلو. په دغه کې به د مشر او امیر او د کارکون چې کوم ذمه دار او قائد به یا به د هغه ماتحت او کارکون به د دې ټول حیثیت په یو برابر و، صرف ذموارۍ کې به فرق و، نور به حیثیت یو برابر و. داسې نه چې امیر یا مشر به ابر یو لوی مقام لرو، کارکون به ماتحت به ذلیله ژوند تېرو، نه ټول به یو و. دویم چې موږ وګورو د دغې انبیاو تاریخ، ټول تاسو وګورئ، د هر نبی ابراهیم علیه السلام وګوره، موسی علیه السلام وګوره، پیغمبر علیه السلام وګوره، هر نبی د وخت ظالم ته جابر ته کلمه حق ویلې ده، د هغه ګریوان ته لاس اچولی دی، هر وخت کې د مظلوم مدد یې کړی دی. داسې نه وه چې دغه خلکو د ظالم مخې ته پست پاتې شوي دي، کمزوري پاتې شوي دي. د دې خلکو مد نظر محض عهده نه وه، څرنګه چې نن مونږ ګورو چې د MPA سیټ به څنګه الې، د MNA به څنګه الې، د منسټرۍ به څنګه الې، د مشیر به څنګه الې، د سینیټر به څنګه الې، دغه مد نظر د هغوی نه و. ځکه چې کله زموږ په سیاسي میدان کې ټول نظر په دغه باندې رالی چې جایز او ناجایز ته مه ګوره، خپل پردي ته مه ګوره، بلکې MNA جوړ شه، MPA جوړ شه، د دنیا په نظر کې د مذهبي طبقې حیثیت پرېوتی. آسان شان مثال به تاسو له دا درکم چې د الله تعالی رسول فرمایي ای زما امتیانو بعضې نیم ټایم کې ستاسو د طرفه ماته یوه مسله راشي نو د یو کس حق نه وي خو هغه دونه چرب زبان وي چې هغه خپل حق ثابت کي او زه د هغه په حق کې فیصله وکړم، حالانکې حق دا بل وي. نو ای خلکه دا یاد ساتئ چې زما په فیصله باندې د بل سړي حق تاسو دپاره نه جایز کیږي. یعنی پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې نبی دی، د ریاست والی او حکمران دی، چیف جسټس او قاضي دی، خو بیا فرمایي چې زما په فیصله باندې چې حق د بل کس وي د ظالم دپاره نه جایز کیږي او دا هغه د اور یو ټوکړه هغه ته میلاویږي او هغې خېټې ته اچي.
داسې نه چې صحابو به داسې کول، بلکې دا د امت لپاره واعظ او نصیحت دی. کو ریاست یو غلطه فیصله وکړي نو امتي له دا پکار دي چې هغه فیصلې باندې د هغه سره ملګرتیا نه کوي. د سیاسي میدان کې چې دا موږ ګورو مذهبي طبقه فریاد کوي او چې نوجوان نسل دغه خلاف دی، نو هغې کې څه نوره لویه خبره نشته. آسان مثال دا دی، د نور په شان واضح خبره ده چې کله دا موجوده الیکشن شو او پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت راغلی، نو دا چې کله ریاست هغوی له ریزرو سیټ نه ورکول، نو دغه مذهبي طبقه هم په دغه کې شامله ده. چرته هم د قرآن د یو آیت نه یا د پیغمبر علیه السلام د یو حدیث نه دا خبره نشي ثابتولی چې دغه ایم پی ای سیټ اخیستل ریزرو تا لپاره جایز دی، بلکې ریاست یو فیصله وکړل، دا د الله رسول فرمایلی دی چې زه یو فیصله وکړم چې حق دی نه دغه بینا علی. کو ریاست یو فیصله وکړو ستا حق نه دی، نو پکار دی چې ته وانخلې، ځکه چې د اور یو ټوکړه ده. نو د دغه میدان کې دا فرمایي په سیاسي میدان کې چې انبیاء همیشه ظالم خلاف ولاړ دي، کو هغه ریاست دی، کو هغه د وخت جابر دی، کو هغه د وخت فرعون دی، کو هغه د وخت نمرود دی، او کو هغه د وخت ابو جهل دی. دې ته نه دي کتلې چې زما سره څومره کوپړې دي، زما سره څومره خلق دی او ما ته به څومره مشکلات او مسائل جوړیږي، دې ته نه دي کتلې، بلکې نبی همیشه د حق ملګرتیا کړې ده او د غلط سره چرته ملګرتیا نه ده کړې، همیشه د حق ملګرتیا کړې. ځکه چې د قرآن فرمان دی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. همیشه به د نیکۍ او د صحیح کارونو ملګرتیا کې، همیشه به د بدو کارونو کې د چا سره ملګرتیا نه کوي. نو چې کله د سیاسي میدان کې د انبیاء په نقش قدم روان شي او د اصول په بنیاد باندې ژوند تیرې، نو بېشکه چې ظاهري خو به تا ته ناکامي میلاویږي، خو چېرته به ته د قوم او د امت په نظر کې نه پرېوځې، خو چېرته هم تا د اصولو نه خلاف ورزي وکړه، د دنیا به لوی فایدې به واخلې، خو د قوم په نظر کې به پرېوځې. نو موږ لره پکار دي چې په دې خبرو باندې عمل وکړو، فقط مذهب مد نظر ونه ساتو، د انبیاء مذهبي ژوند، د هغوی اخلاقي ژوند، د هغوی معاشرتي ژوند، د هغوی معاشي ژوند، د هغوی سیاسي ژوند، دا ټول پهلو چې موږ کله راجمع کړو دا موږ خپل کړو، پس د هغې نه به مذهبي طبقه د دې خبرې جوګه شي چې دوی له به خلک توجه ورکړي، د دوی خبرې ته به خلک جنریشن زی موجوده نسل کوم چې د دنیا د حالاتو نه خبر دی غوږ کیدي او بیا به د دوی خبره په حقیقت باندې مبني وي، د دې نه به هغوی انکار نشي کولی. د رب د کائنات نه زموږ دا دعا ده چې د انبیاء علیه السلام ژوند په صحیح معنو کې د لوستو توفیق موږ له راکړي او د هغې نه د زده کولو توفیق موږ له راکړي، او زموږ مذهبي طبقه کې الله تعالی صبر او برداشت، تحمل، بردباری، رحمت، شفقت دا صفات پیدا کړي چې مونږه برداشت وکړو شو او خلق معاف کړي شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.